حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه صدق الله العظيم. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. زما محترم ملګرو، زمانه مخکې زمونږ د چارسدې او د ټول کې پی کې د میډیا زمونږ یو ډیر نمایان او ښکلی کردار والا علب خان تاسو ته خبرې وکړلې. زه به یو څو خبرې تاسو ته وکړم. ما ته غرمه کلیم حاجي صاحب دعوت راکړه چې یاره د منشیاتو خلاف زمونږ دا خلق راغونډ شوي دي او تاسو لږ خامخا هغې ته تشریف راوړی. یقینا زما خپله ډېر مصروفیات ته مو خو هغه ته ما وې زه به کوشش کوم چې زه تاسو ته حاضري وکړم، ځکه دا سردریاب زمونږ لکه د چارسدې ښایست هم دی او د چارسدې یکه مشهور او یادګار ځای دی دا سردریاب. په دې ټوله کې پی کې دا سردریاب یاد ځای دی. دې خبره باندې زه ډېر افسوس کوم چې زمونږ دا خلک اوس لاړل منشیاتو طرف ته. څه وخت کې که تاسو خیال کړی وي نو دا سیګرټ سکل یا دا چیلم سکل یا دا نسوار کول دا به م یو بنده ډېر په حیا کې او ډېر په پرده کې کول. ما ته یاد دي لکه سیګرټ به بنده لګولی و نو چې داسې څوک سپین ږیری به راغی او هغه به سیګرټ لاس کې ورسره و نو زر به یې وغورځاو، یا به چېرته د جومات امام راغی هغه به هغه سیګرټ وغورځاو. اوسه پورې دا مشران چې دا نسوار کوي نو هغه ډېر په پرده کې داسې مخه خوا واړوي او هغه چونډۍ د نسوارو خوله کې کېږدي او بس بیا خبرې کوي. دا حیا وه پکې. حالن کې زه به دا ووایم چې نه سیګرټ کې نشه شته او نه په نسوارو کې نشه شته. ښه کول کار دی یا ناښه کار دی دا ځان له یو مسله ده او یو ځان له خبره ده. اوس یو داسې وخت راغی او یو داسې صورت پیښ شو چې دا آیس پوډر چرس دا لکانې کوي خاص کر او فخر پې کوي او خاص کر په آیسو باندې دا لکان اوس فخر کوي. نو د چرسو بلا انسان کې څه نه څه سړیتوب پرېښوده چې کوم سړی به چرسي و که نه نو څه نه څه سړیتوب به پکې و. او د آیسو والا عادي چې دی یا د پوډرو والا عادي چې دی نو د کېړو د سره سړیتوب پاتې نی، د سره پکې سړیتوب نشته. د هغې وجه دا ده تاسو لاړ شئ وګورئ چې کوم هلکان د آیسو عادیان دي هغه هلکان د ودونو نه بلکل محروم دي. او که چا واده کړی دی نو د خپلې ښځې سره په کور کې ډېرې جګړې دي او لویې غویمې دي. د خپلو بچو نه خبر نه دی، د خپلې ښځې نه خبر نه دی، د خپل ځانه خبر نه دی. زه د دې خبرې چې دا خو زمونږ په شریعت کې ګناه ده، حرام دي او موږ مسلمانان اول زمونږ د اسلام تقاضا دا ده او زمونږ د مذهب تقاضا دا ده چې دا مونږ نه کوو، ځکه چې د کم کار نه الله او د الله رسول مونږ منع کوي نو مونږ به د هغې نه ځان ساتو به که نه به ساتو. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په آیین کې دا ممنوع دي او د دې استعمالول خرڅول اغیستل زمونږ آیین کې دا ممنوع دي. لہذا زه هغې ادارو ته دا ویم د دې میډیا په وساطت باندې چې کومې ادارې د دې ذموار دي او د دې قوم د تحفظ او د دې قوم د
حفاظت ضامنان دي چې هغې دې کې کوټلې قدمونه والي او دې کې ډېره سختۍ سره عمل درآمد وکړي او د قوم بچي او د قوم افراد د دغې ناسور او د دغې غلط شی نه محفوظ وګرځوي او که دوی په دې کې کوټلې قدمونه نه الي او دغه ادارې چې د دې ذمہوار دي نو بیا به دا خبره د دې مترادف وي چې دوی هم د دې سره په دې کې ملوث دي داسې ده که نه ده او که دوی مطلب دی چې دا په سختۍ سره منع کوي او کم سړی چې د دې خرڅول کوي یا اخیستل کوي او هغه خلک هغې جیل ته ولیږي او هغه خلک چې کوم دی د دې معاشرې نه راغونډ کړي او د هغې سپورټ نه وي نو زما یقین دی انشاءالله العزیز چې نور خلک به د هغې ته وګوري او د دې خبرې نه به واوړي داسې ده که نه ده خو زه دا وایم چې دوی د په کلکه باندې د دې شی روکتام وکړي سردریاب کې یوازې دا نه چې دلته کې د منشیاتو والا په هغې پسې دې وګرځي بلکې سردریاب کې زه دا هم ویم دغې ادارو ته چې دلته کې نور کم خلق د فحاشیت او عریانیت په نوم باندې فحاشیت او عریانیت خوري او فحاشیت او عریانیت تر هغه عروج ورکي هغه خلکو لاستمونی ولی شي تفریل دی راشي سیل دی راشي خپل چکر لدی راشي خپل هغه چې کوم د دې هغه تفرید هغه دی وکي خدا نه چې دلته کې دی بیا مونږ ته فحاشیت او عریانیت هغه پیلاو کی په دې کې تاسو ما سره اتفاق شته که نشته ان شاء الله العزیز دا به بالکل مونږ د دغه ادارو ته وایو چې دا منع کې او که فرض که تاسو بیا نه منع کوئ او د دې د قوم لاس بیا د دې ګریوان ته لاړه او د دې په منځ کې بیا سره رالل بیا دې ذمہواري د دې خبرو د دې په منځ کې که بیا بالفرض جګړه راځي یا بدامني راځي یا دلته کې قتل و غارت پیښیږي نو بیا به د دې خبرې ذمہوار ادارې وي دغه او دغه حکومت به ذمہواري چې دوی د دې لاس نه نیسي نو لہذا مونږ پر زور دا د حکومت نه مطالبه کوو د دغه ادارو نه دا مطالبه کوو چې زر تر زره دی د دغې منشیاتو والا د خرڅولو د اخیستولو والا لاس ته ونیولی شي او د سردریاب دا خوا او زمونږ د چارسدې سیمه او د جارسدې خاوره دا د دې خبرو نه پاکه کړی شي ستاسو ما سره په دې کې اتفاق شته لاس پورته کې جزاکم الله نو ان شاء الله العزیز موږ به تر اخره پورې د خپل میشن جاری ساتو کدی سو پورې دغه شان دلته کې دا کار کوي نو موږ به دا میشن جاری ساتو دوی به دې خبرې ته نه پرېږدو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین